بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو غلب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو نن په یو ډیره مهمه ایشو باندې خبره ترې کوم. هغه د 400 د خلکو د پاره ده چې یقینا چې 400 سیټي او بیا غونډه 400 تر مومن ډیمه پورې دا یو سیف سیټي تصویر مخې ته راغی نن. او نن آی جی پی خیبر پښتونخوا اختریات ګنډاپور د 400 خصوصي دوره کړې وه. د هغې نه مخکې هغه ته سلامي پیش کړه شه، په یادګار شهدا باندې حاضري وکړله. ډي پي او 400 نذیر خان او ډي آی جي مردان سلیمان خان ورسره هم موجود و. د هغې نه پس سیټي تاڼې ته راغلل، چېرته چې کمانډ کنټرول کوم آفس دی هغې کې تر 8 نه زیات ملازمین دغه کیمرو ته ناست وي. او دغه کیمرې څونه پورې دي؟ دا 220 کیمرې دي. په 220 کیمرو باندې سیټي، بیا شب قدر، بیا تنګي. اوس تاسو ته پته وي چې 400 دا د کیمرو نه راګیره شوله. ځای په ځای چې کوم دی خو د سړک نه یا داسې د چوک نه چېرته ګاډې پټېږي نو هغوی دې دا یاد ساتي چې هغوی د کیمرې د نظر نه تېرېږي. دې کیمرو لګېدو سره او دې کمانډ روم سره دا کوم کنټرول کمانډ چې دغه ځای کې جوړ شو نو دې سره زموږ 400 تر ډېر حده پورې سیف شوله. چونکې 400 کې د 2008 نه واله 2024 پورې د دې ځای سیاسي خلکو دا سوچ نه دی کړی چې دلته کې موږ خلکو له نوکرۍ ورکړو، دلته کې په پولیس کې نوره برتي وشي. د بده مرغه بس صرف هغه ورځې شپې تېرې کړي دي او بل الیکشن ته یې تیاری کړې ده او انتظار یې کړی دی. او بیا دغه قام هم دی، دوی له کوڅو له تللي دي او کوڅو کې ورته د رنګ رنګ وعدې او ګاټې کړي دي، خبرې اترې ورته کړي دي او قام بیا ووټ ورکړی دی. چا په نظریه ورکړی دی، چا د عزت او دانا نه ورکړی دی او چا سې دش خوش کې دا سوچ یې نه دی کړی چې زه دا ووټ ورکوم دا څومره قیمتي څیز دی او زه د 5 کالو لپاره ځان ګاڼه کوم، خپله ذله ګاڼه کوم. نو تر دې وخته پورې 400 کې دا سوچ چا نه کړی. چونکې دا په دې نګران حکومت کې وشو، خو دا د ډي پي او 400 نذیر خان کارنامه ده چې یو ډي پي او راغی او د خپل ډیوټۍ سره او د کار سره مخلص او دا یو تاریخ کې ولیکل شوه چې 400 په تاریخ کې به د ډي پي او نذیر خان دا کارنامه لیکل کېږي چې موږ له یې دا کنټرول کمانډ په وجود کې راوسته او دا 220 کیمرې یې ولګولې او د دې کیمرو ریزلټ چې کوم دی هغه ډېر بهترین ریزلټ دی. او اوس چې څوک د موټر وی نه 400 ته راننوځي نو خو یو سړی و چې 400 ته څومره ګاډي انټر شو نو د دې پته بالکل لګېدی شي چې دومره ګاډي دروازې انټر کېږي یا انټر شوي دي. داسې په صدریاب چې کوم ګاډي راځي نو هلته کې باقاعده کیمرې لګېدلې دي، څومره ګاډي انټر کېږي، هلته کې نفري کمه وه. د هغه پولیس سره چې کوم دی نو دا یو ډېر بهتره خبره شوله. دغه شان په ناګومان باندې خو چا شب قدر ته ننوځئ نو باقاعده دغلته هم کیمرې لګېدلې دي او دغه کیمرې هم چې کوم دی نو شب قدر ته څومره ګاډي ننوځي او یا پکې کوم قسم ګاډي ننوځي نو دا هم ښه واضحه ده. دې سره سره مومن ډیم چې دلته کې چینا کوم خلک ځي، مشران ځي دغه ډیم ته کنوی ځي، نو هغه کنوی دپاره هم هغه ځای پورې کیمرې ولګېدلې او په تنګي کې هم دغه شانتې په مختلفو روډونو باندې کیمرې لګېدلې دي چې څونه انټر کېږي نو دا یو کیمرې ولګېدلې. دا ډېر زبردست کار شو زما په خیال باندې. یقینا تاسو به هم ستایئ، 400 وال خو دې دا وستایي، خو دا د یو افسر کارنامه ده چې یو افسر وغواړي نو هغه ډېر څه کولی شي. نذیر خان یو خو د پولیس سره غم خاده، د یو ماشوم دستاربندي د نو ځان وله رسئ، پوزیشن یې اغوستی ځان وله رسئ. یو پولیس والا بیمار دی تپوس پوښتنې بیمار پړسۍ لی ځي، د پولیس والا څه مسله ده نو هغې ته ځان حاضروي، چوکیاتو باندې ګرځي، چیک پوسټو باندې ګرځي، تاڼو ته ځي، دورې کوي. او بله مهمه خبره ته وکړم چې ډي پي او 400 نذیر خان کې دا یو خوبي ده چې هسې بې څپې څوک ټرانسفر پوسټنګ هم نشي کولی او نه چې یو کس دی هغه ورغی هغه ورته
یو فایل کېښود نو په فایل ځان پیهی نو بیا هلې دستخط کوي. او نن آی جی پی اختریات ګنډاپور هم په خپلو خبرو کې وي چې دلته کې زه 2 پیرې ډي پی او پاتې شوی او ډي آی جي هم پاتې شوی دی د دې ریجن 20 کاله مخکې دلته ډي پی او خو یو بهترین افسر مې 400 والو تاسو له درکړی دی. موږ ورته دغه خبره وکړله چې دلته د نپری کمې دي دلته کې د نپري ورکړی شي په هغې هم امنه وکړله نو صحافیانو ملګري را سره ټولو او ټولو ورته دغه خبره ضرور ګڼله او ور سړي په خولې باندې د ډي پی او 400 نذیر خان صفتونه وو. ګرانو کتونکو تاسو دا ټول فوټیج موږ سره ګورئ چې دا باقاعده هغه ته بریفینګ ورکړی شو. ډي پی او 400 نذیر خان ورته دا بریفینګ ورکاو او د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا میډیا نمایندګانو سره هغې خبرې اترې وکړې په امنامان باندې خبرې وکړې ډي آی خان ټانګ باندې خبرې وکړې پېښور کې چې کومې پېښې شوې وي هغه وایي چې 90% موږ هغه خلک ټریس کړي دي کومو خلکو چې دا ناوړې پېښې کړې وي او مزید چې کوم دی نو د ګڼو ادارو سره په شریکه موږ لګیا یو او د ډي آی خان او د ټانګ دغه واقعیات چې کوم شوي دي دا کوم ناوړې پېښې شوي دي په هغې کې هم لګیا یو. ګرانو کتونکو کار کول دی نظام بدلول دی عملی کار کول دی روایتي سیاست نه راوتل دي خانزم نه راوتل دي هغه خلک چې 1 بجې د خوبه راپاسي د هغې نه راوتل دي. 8 فروری ده وګورئ خلکو ته سوچ سمج سره ووټ واچوئ مې په انا اچوئ مې په ضد اچوئ مې په طرفګنۍ اچوئ ما سره چا نه لګي او په څه به را سره نه لګي په دې به را سره نه لګي چې ما پسې خبرې کړي دي نو خبرې به ما پسې کړي وي هسې بې سوه مې نه کړې او هغه خبرې به زه بیا هم کوم. زه دغه شعر ویم چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کولی نه شي. او یو بل شعر زما پیژنګلو ده چې ګوتې قلم کومې قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لیکمه. ټولې سیاسي پارټۍ زموږ د سر ګلونه دي ټول هم خدمت هم کړی دی او کمپین هم ورله کړی دی او ټولو ته ویم خیر دی یو چانس دی پرې 400 نه یو صحافي چې کم دی صحافیان ملګري را سره ټول کلک ولاړ دي هغوی ډېره زیاته مننه کوم چې زما ملاتړ کوي او د هر صحافي چې کم دی یو سیاسي پارټۍ سره تړون وي نظریه یې وي سوچ یې وي خو وي نه دې پرې به وي په دې کرین باندې په یې 25 باندې راټاپو خو نو دا یو ډېره بهترینه خبره نو زه ټول قام ته ویم چې خیر دی د دې نظام بدلولو لپاره دا یو ښه صدام وکړې په دې 400 کې به مرم د دې 400 خدمت مې کړی دی بیا به هم کوم خو څوک مې خوښوي نه مې خوښوي خو په خپل خدمت کې به چې کوم دی نو لګیا به یم بره د الله کیمره لګېدلې ده هغه هر څه ویني او د زړونو نه قادر دی خو خلکو ته دا هم ښایو چې بغیر پیسو مې الیکشن کېږي بغیر ټوپکه مې الیکشن کېږي بغیر ګاډي مې الیکشن کېږي بغیر ایجنټه مې الیکشن کېږي بغیر کمپینه مې الیکشن کېږي خو زما کمپین به څوک کوي دا عام غریب ولس به کوي د هرې پارټۍ ملګري به انشاءالله کوي ولې چې د هرې پارټۍ هم خدمت کړی دی د هرې پارټۍ زه چا پسې بد نه ویم خو دا ضرور ویم چې نظام د بدلولو توان لرو انشاءالله خلک او محسوسه کړي چې د یمنۍ کار څه دی د ایم پی ای کار څه دی 8 فروری کرین نښه چې کومه ده زموږ دپاره یاد وساتئ او ګرانو کتونکو چې کوم افسر هم دی 400 کې کار کوي ستاینه به یې کوو او چې دې ذلي خلکو سره بد کوي او خپلې ډیوټۍ سره ایمانداره نه وي برملا به ورپسې وایو دا زموږ په ټیکس باندې نوکران دي نوکري به کوي نخرې به نه کوي او نه نخرې منو ټولو ته دا وایو چې غریب ولس طرف ته پاملرنه وکړي یقینا نن چې 400 کومه ترقي منصوبه پکې پرانیسته شوله نو په دې باندې زه د ډي آی جي مردان ریجن سلیمان خان آی جی پی اختریات ګنډاپور صاحب ډي پی او 400 نذیر خان ډي اس پي عدنان خان او دغه شانتي د پولیس 400 ټولو افسرانو ته خراج تحسین پیش کوم داد ورکوم ځکه چې نپري کمه ده د دې موږ ته ډېر زیات ضرورت و د خلکو نه ډېرې موټر سایکلې روکې شي په دې څو ورځو کې د دغه کیمرو په ذریعه باندې پارټۍ هم ور رسېدلې دي نو اوس چې 400 کې تېرېږي نو تاسو دا سوچ کوئ
چې کیمره ما وینو کیمره تاسو ته کوم ځای کې لګېدلې ده د دې نه تاسو نه یې خبر ډېرې پټې خفیه کیمرې لګېدلې دي ډېرې ښکاره کیمرې لګېدلې دي نو تاسو د کیمرې د سترګې نه تېرېږئ نو ډېر په سوچ سمج سره کار کوئ ډېره مننه خوشحاله